اوټ ټوپره چې کوم دی خپل نوم ثنا جاوید وه. دا اوټ ټوپرې پوره باره کې در څه ټوله قصه ډیټیل شیر کوم. دا ویډیو راسته وګورئ. اوټ ټوپرې خپل نوم چې کوم دی ثنا جاوید وه او ټک کې به اوسېده ده او خپل خاوند چې کوم بل یو بس خاوند چې کوم وه هغه وه شفیع احمد. هغې نه چې کوم دی هغه خاوند نه بې طلاق واخیسته او د هغه خاوند نه چې کوم دی 2 بچي وو او دا او ټوپره چې کوم دی په کورونو کې به ګرځېده او کار به یې کوو خپلو بچو دپاره او ډېر محنت یې کوو، محنتي وه. کورونو کې به یې کار مار کوو خپلو بچو دپاره. نو بس بیا دغه کور کې چې کوم دی یو ښځه وه هغې ورته دا مشوره ورکړه ده چې ته خپلو بچو د کفالت دپاره چې کوم دی ته دغسې لایف په راځه په ټیک ټاک کې، نو څه ډېر پیسې به تا ته راځي. نو هغه چې کوم دی ټیک ټاک خو به یې مخکې نه هم یوز کوو، ټیک ټاک به یې کوو. نو په اخري کې چې کوم دی دغه ټیک ټاک ته راغله ده، دغه ټیک ټاک ته راغله ده. په دغه کې چې کوم دی یوه ویډیو وایرل شوله. کومه یوه ویډیو وایرل شوله، هغه ویډیو د شرګل پولیسه چې کومه ویډیو کړې وه هغه د دې ډېره زیاته وایرل شوله. نو بیا چې کوم دی په شپه او په ورځو کې به دې ته ډېر غټ فالوورز راتلله او ډېره فیمس کېده به، مخکې به تلله. تاسو ته خو معلومه ده چې په ټیک ټاک کې یا په هر یو سوشل میډیا کې ستا ویډیوګانې وایرل کېږي او تا ته سپورټ راځي، نو بس دا یوه نشه ده. دا داسې نشه ده چې دا بس بیا ډېر خوند سړي له ورکوي. نو هغه چې کوم دی بیا به سړی څه نه کوي په ویډیوګانو کې. اول به ډېرې ښې ویډیوګانې ټولې، هغې نه بعد چې کوم دی بس دې ویډیوګانې سپورټ ورته میلاو شو، ډېر زیات وایرل شول. نو بس بیا فحشۍ طرف ته لاړه ده، فحشۍ طرف ته چې کوم دی ویډیوګانې شروع کړلې. بیا هر رنګ ټیک ټاک بیا کوي، هر یوه ویډیو جوړولی شي، بیا هر څه کوي. په دې سلسله کې چې کوم دی بیا دی یو پولیس والا چې کوم دی ګپ شپ جوړ شو. پولیس والا نوم چې کوم دی یا صادق خان دی یا صادق احمد خان. هغې څه چې کوم دی بیا دا ګپ شپ جوړ شو، هغه لین دین جوړ شو. هغه کې مخکې و بیا چې کوم دی د پولیس نه ډسمس شو، پولیس نه هغه راووتو. تعلق چې کوم دی دومره مخکې لاړه دی، هغه تعلق به ورو 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 هغه تعلق دومره پورې لاړه چې دې صحیح واده وکړو. واده د دې څه وشو، بیا خو به دې ته ډېر ارننګ راتله، ډېرې پیسې به راتلې. دې به چې کوم دی د ویډیوګانې بولي د هر پلټفارم نه به ورته ډېر ارننګ راتله. نو خاوند چې کوم دی اول ورڅه ډېر خوشحاله و. بیا د دې خپل نوم خو ثنا جاوید و او بیا چې اوټ ټوپره شوله خپل نوم یې بدل کړو او پیسې هم ورته خوشحاله و. خاوند هم خوشحاله و، یو بل څه ډېر ښه ټایم پاس کېد. او بله دا چې ډېره مینه به ورته خلکو ورکوله، هر چا به لایکوله، هر چا به چې کوم دی ویډیو یې کتله نو مینه به هم ډېر خلکو ورکوله. هغې نه بعد چې کوم دی بیا دې تازه ورځو کې چې کوم دی دا عمرې ته لاړه ده، عمرې ته لاړه ده، عمره یې وکړه ده. الله پاک چې کوم دی بس هغه وغوښتله عمرې ده، ځکه چې څنګه تاسو ته معلومه ده خلکو څه پیسېګانې دي، د کونو د کروړو روپو مالکان دي، خو الله پاک را خپل کور ته فلحال نه غواړي. او دا چې کوم دی که هر څومره ګناهګاره وه که هر څنګه وه، خو دا په د آخر ټایم کې چې کوم دی عمرې هم لاړه ده او عمره یې وکړه ده، الله پاک یې وکړه ده. بیا د دویم خاوند څه چې کوم دی د دې دا لانجه راغله ده چې بس هغې دا سوچ وکړه چې دا خو د پولیس مطلب د پولیس کې دی او د پولیس نه هم راووتو، دا خو دومره سره ده نشته دی. نو راشه دې باره کې چې کوم دی دا سوچ وکړه چې ځان داسې یو انسان به وګورو، داسې یو سړی به وګورم چې هغه مطلب بزنس کې هم ښه، یو بزنس هم ښه، یو مطلب بس بیا خو تاسو ته ښه پته ده ټیک ټاکرانې دي او چې څومره پیسې راځي څومره بزنس راځي، نو بس سړی مخکې سوچ کوي او مخ په وړاندې بیا سوچ کوي. خاوند څه ګړپ راغی، نو خاوند هم چې کوم دی خفه شو، بې سوره شو او چې دا مطلب څنګه اوس دا ما پرېږدي او داسې حرکات کوي پوه شوې. نو خاوند هم چې کوم دی په دا ټایم کې بس څه سوچ به یې کړی و، څه سوچ به یې وړې ته راغلی و. په دغه ټایم چې کوم دی دا اوټ ټوپره خاوند یې خفه شو. کله چې دا بیا اسلام آباد کې 11 ټاور نه چې کوم دی راوتله بهر ته، نو دا خاوند چې کوم دی دواړه یو ځای ناست شو. په دغه موقع چې څنګه دا راووتله ګاډي ته راتلله، نو په دې سلسله کې چې کوم دی خاوند هم د دننه نه راغی او ډېر په غصه سره راغی او ډېر په منډه سره باندې راغی. نو چې څنګه راغی نو اول چې کوم دی هغه را ګاډي ته غریبه ختله، هغه یې اول وویشتله او بقایا چې کوم دی بقایا یې بیا ځان وویشته، خو د بچو په مخ کې. نو ډېر ملګري چې کوم دی په دغه بچو یې خفه دي ډېر زیات. دغه ټایم کې چې کوم دی زه داسې شوله چې هغه مړه یې کړه ده او خاوند یې هم خودکشي وکړه. یو خاوند چې کوم دی دواړه جانې ځان ده خراب کړه ده، بل د بچو زندګي هم خرابه کړه ده.
والله عالم چې دغسې ځای کې بیخي بس د دوی به پوره هم وه ځکه چې دغلته دومره څوک نه و دا خو داسې یو سنټر ځای و چې سیکورټي به هم وه دومره څوک خو به وو خو بس هغوی به پوره وه خاوند یم چې کوم دی به سړی ته به یو څه سوچ راغلی او څه به یې ویلي بس هغه چې کوم دی په خپل ځای مړه کړل او ځان یې وویشته مطلب د خبرې دا دی که نه که څوک ټیک ټاک کوي که یو څوک فحاشۍ نه کوي که څوک ښه طرف ته دغه کوي نو د ټولو به اخري همدغه انجام وي مرګ هر چا ته شته ټول به مرو لاسې چا نه هم نشته دي بس دواګانې کوو چې الله پاک دې دغسې حدیثونه د مسلمانانو وساتي او واقعیا چې کوم ټیک ټاکران دي نو پکار ده چې دې نه عبرت واخلي او د فحاشي بنده کړي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ